وګد حدیث ته دی فضائل اعمال کې دا حدیث مبارک ذکر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ومن حافظ على الصلوات اکرمه الله تعالی بخمس خصال. چا چې د مونږ پابندي وکړه الله تبارک وتعالى به د دې انسان په 5 طریقو سره اکرام وکړي. په 100 طریقو سره په 5 طریقو سره به الله تبارک وتعالى د اکرام وکړي. یو فاغه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي يرفع عنه ضيق العيش. الله تبارک وتعالى به تنه د ژوند تنگسیا لري کی. څوک چې د مونږ پابندي کوي الله تبارک وتعالى به د ژوند تنگسیا لري کی. ما درته اوس وی کنه ایو صحابي راغې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل اذا الله پاک پیغمبر په کور کې مډیر تنگسیا ده غریبی مو ده د خوراک څه شي نشته دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی منځونه زیات کا مون زیات کا الله ته متوجه شه. الله تبارک وتعالى په کور کې سره راولي فراخ راولي. نو یو دا چې د مونږ پابندي سو کوي الله تبارک وتعالى به ژوند تنگسیا لري کی او څوک چې د مونږ پابندي نه کوي الله تبارک وتعالى به ژوند د تنگسیا نه ډک کی. ها اوس دا یو خبره تاسو په ځل کې به اشکال لازم چې پلان کې سړی خو مونږ کوي او د روپۍ مخه وسره نشته د روپۍ مخه وسره نو مونږ مالداري او غریبي پیژندلې نه ده چې مالداري او غریبي ویلې شي ستا. حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالى به د ژوند تنگسیا لري کی. نو د ژوند تنگسیا لري کېدل ګوره په پیسو کې نشته دا یاد وساتئ. دا په پیسو کې نشته دی دا د الله په عبادت کې ده. ډیر خلک به تاسو لیدلی وي ډیر خلک به داسې لیدلی وي چې کروڑ فتیان لک فتیان به وي او خبر به شي ویسې وکړه خودکشي وکړه. ولې خودکشي وکړه؟ د خپل ژوند نه تنګ راغی. نو دا ولې ځکه د مونږ پابندي نه کوي. د مونږ پابندي کله چې درته هم ټینشن او په پریشانۍ کې بس مونږ کوو مونږ الله به ټینشن ختموي. مونږ ته خلک ټلیفون کوي که نه وایي مولانا صاحب موږ خو یاره ډېر ټینشن دی راته څه وظیفه راته راکړه یا بعضې به کې وایي په ما باندې چا څه جادو مادو کړی دی ځکه هر ټایم پریشانه یم هر ټایم خفه یم. هلکه ولې تا ته به څه وجې ځکه به خفه نه وجه راته نه ده معلومه هېڅ چل نشته دی بس خفه یم نو زه ورته هم تا ته وجه نه ده معلومه خو وجه ما ته معلومه ده. وجه دا ده چې ته چېرته قبله پېژنې نه چې په کم طرف ته نو جومات درته سپینه تاڼه ښکاري نو چې جومات درته تاڼه ښکاري نو بیا به یې تا ته ټینشن ته به یې په پریشانو کې مبتلا. ته مونځ 5 وخته شروع کا چې بیا تا ته ټینشن جوړ شي ته بیا ما ته دا شکایت وکړي. حدیث مبارک دی کم انسان چې مونځ کوي الله تبارک وتعالى به د ژوند تنگسیا لرکوي او کم انسان چې مونځ نه کوي هر څه به پریوانې خو زړه به خوشحاله نه وي زړه به مطمئن نه وي هر ټایم به دا سوچ کوي چې ما ځان ووجلې. نو یو دا حدیث مبارک کې راځي يرفع عنه ضيق العيش الله تبارک وتعالى به تنه د ژوند تنگسیا لري کې څوک چې د مونږ پابندي کوي. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وعذاب القبر الله تبارک وتعالى به تنه عذاب قبر پورته کوي. عذاب قبر دا ثابت دی دا شته دی عذاب قبر. الله تبارک وتعالى دې موږ ټولو ته د قبر د عذاب نه فنا راکړي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي القبر روضة من ریاض الجنة او حفرة من حفر النيران. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله ای زما صحابه دا قبر دا ډیره کې دا سل چې تاسو یې نه کنه نو دا داسې د خور یو سل مګرنای چې بس دا د خور یو سل ولاړ دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی دا د جنت د باغچونه یو بهترینه باغچه ده یا د جهنم د کندونه یو بدترینه کنده ده یا جهنم دی او یا جنت دی. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی دا قبر روزانه یو سو اوازونه کوي دی وای وی انا بیت الوحده انا بیت الظلمه انا بیت التراب انا بیت الدود. زه د چنجو کور یم زه د چنجو کور یم نیک عمل راوړه چې د چنجو نه محفوظ شي. ځان له د جنت بستر تیاره کا. انا بیت التراب زه د خاورو کور یم ځان له بستر تیاره کا. انا بیت الوحده زه د یوازې والي کور یم ځان له نیک عمل وګوره چې ملګری در سره راشي. انا بیت الظلمه زه د تیارو کور یم ځان سره د ایمان او د نیک عمل رڼا راوړه.
دا قبر روزانه د اوازونه کوي خو مونږ تاسو نه اورو او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی کله چې دا نیکمل انسان په دې قبر کې خودې شي وی د ازمکه ورته وایي وی زما په شا چې څومره خلک ګرځېده کنه پاغي ټولو کې ماته ته محبوب وي ماته ډیر خوښ وي ځکه په ما باندې تاسو سجدي کولې په ما باندې تا تلاوت کو په ما باندې تا ذکر او اذکار کول په ما باندې تا درود شریف ویل او زب ډیره خوشاله دم دا یادو ساتئ سجدو زوینه ډیره وای ښا سجدو زوینه مونږ چې دا سنتو کو مونږ ځای بدل کا په دې کې حکمت څه دی حکمت پکې دا دی چې ځای دې بدل کو نو د سجدي ځای دې څه شو بدل شو او په کم ځای باندې چې ستا سجده لګېدلې په ورځ د قیامت دغه ځایونه به ستا د پاره ګواهي کوي نو د سجدو ځایونه څه کوي ډیر کوي الله نو په دې ځمکه چې کله انسان سجده لګي نو د ځمکه خوشحاليږي نو ما په مشا چې څومره خلک ګرځېده کنه په هغه ټولو کې تماته ډیر زیات خوښ وي او نن ته زما غېږې لرالې او ته ګوره چې زه ستا سره څومره ښه سلوک کوم حدیث مبارک کې راځي وي دا ځمکه به د باندې په کلاره داسې کېږي لکه دا مور چې دا ماشوم داسې ټپوي چې ودی کی دغه شانتي دا ځمکه د لره ټپوي چاپی کوي او دمه کوي او چې کله یو بدعمله انسان په دې قبر کې خودې شي الله دې فنا راکړي حدیث مبارک کې راځي وې د ازمکه ورته وایي چې زما په شا باندې څومره خلک ګرځېده کنه په ټولو کې زیات ناخوښه ته ماته وي ما ته ډېر زیات ناخوښه وي ولې دروغ تا په ما ویل غیبت تا په ما کو زنا تا په ما کوله غلا تا په ما کوله ډاکه او شوکه تا په ما کوله او سار به د مانځه ټایم و ته به په ما باندې ودوي دلته به اذان وشو چې حي علی الصلاه حي علی الفلاح او ته به دلته په کټ کې پروت وي دا ځمکه په دغه ټایم کې د انسان تخیری کوي ښه چې کله د سار د مانځه ټایم یو دی دا پلیت په کټ کې پروت وي ځمکه او تخیری کوي اے پاسا اے پلیت زمانه پاسا لاړ شي چرته ځان بل ځای وګوره ولې ماته تکلیف راکړي نو چې کله دا بدعمله انسان په دې ځمکه کې خودي شنو د ځمکه ته وي ما ته په ټولو کې ناخوښه ته وي او نن زما غېږې لرالې او ته کور زه ستا سره کم سلوک کوم حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل په دې باندې د ځمکه راجوخته پشي او د چجې په یو بل کې ورشي نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغې مثال خپلو صحابه کرامو ته د خپلې مبارکې ګوتې داسې کړې د خپل مبارکې ګوتې داسې کړه په یو بل کې ورکړي وې د چجې داسې په یو بل کې ورننوځي دا ځمکه به راجوخته شو دی داسې مګي په خپل منځ کې الله دې فنا راکړي نو کوم انسان چې د منځ پابندي کوي الله تبارک وتعالى او عذاب قبر نه څه ورکوي فنا ورکوي حدیث مبارک کې راځي کله چې انسان په دې قبر کې خودي شي کنه دا رشتہ دار د دنه لاتلی نه چې واپس کېږي او روانېږي په دې ټایم کې دله 2 فرشتې راشي د دنه تپوسونه کوي نو چې کله دا فرشتې راشي کنه نو دا مونځ راشي د سر ته ودرېږي فرشتو ته وایي د دې طرفه به ګورې نه راځئ زکات راشي خي طرف ته ودرېږي وایي د دې طرفه به هم نه راځئ روجۍ ګس طرف ته وګرځي وایي د دې طرفه به او دا نور نیک اعمال د خپو ته ودرېږي نو څه معنا فرشتې ورته نږدې نه رافریدي وایي دله نږدې مه راځئ خو تپوس کوئ د هغې لرې ځای نه وکئ نو فرشتې د ده نه د لرې نه تپوسونه کوي خو خواله نه راځي نو د مونځ پابندي کوه چې ستا د سر د طرفه حفاظت وکړي نو دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي څوک چې د مونځ پابندي کوي نو الله تبارک وتعالی به ترې عذاب قبر څه کوي پورته کی دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ويعطيه الله كتابه بيمينه الله تبارک وتعالى به ورته اعمال نامه په خلاص میلاو کی دا مونږ چې کم اعمال کو خکو یا بد کو زمونږ سره 2 فرشتي دي یو په خو وګراسته دا او بل په غس وګدا یعنی یو خې طرف ته دا بل غس طرف ته دا خې طرف والا نیکی لیکي او غس طرف والا بدی د انسان لیکي چې کله یو انسان نیک کارو کی کنا نو د اخی طرف والا فرشتي سمدستی لیکي
او چې کله یو ګناه انسانو کی نو دا ګس طرف دا پرشتي چې لیکن الله تبارک وتعالى وي صبر وکي صبر دا ورله عملی کوي کې دې شي توبه وباسي کې دې شي توباسي توبه وباسي ملي کيلا خیر دې زماته وزم تمشته دې به توبه وباسي ملي کوي خو چې کله دې په خپل ګناه باندې کلک شي او قصو کی او توبه په اراده کې ناراضي نو بیا پرشتو ته الله تبارک وتعالى فرمایي ولي کې ورله دا بدبخت توبه نه وباسي دا بدبخت توبه نه وباسي ولي کې ورله دا ګناه نو دغه کم اعمال چې لیکل شوي دي په دې صحیفو کې نو دا به بعضې خلکو ته په ښي لاس میلاویږي چې نیکۍ ډېرې وي او بعضې ته به بګس لاس میلاویږي چې بدۍ ډېرې وي الله تبارک وتعالی دې موږ ته عملنامې په ښي لاس راکړي دا یو ریزلټ دی دا د ټول ژوند ریزلټ دی چې موږ ته به هلته میلاویږي او چاته چې په ښي لاس کې میلاو شوه دا خبره به د دې دلیل وي چې دا انسان پاس شو په امتحان کې دی څه شو پاس شو او د به د خپل عملنامه راغستی او منډې به وخي او هر چاته به ښیي راشئ زما عملنامه ولولئ که نه وګوره ما څومره الله کامیاب کړم لکه څنګه چې دنیا کې یو ماشوم پاس شي که نه نو دا منډې نه وي زر یو خبرې وایي ما دومره نمبرې اخیستې دي نو چې په هغې امتحان کې کامیاب شي نو دی به ګرځي او خوشحالي کوي دا زما عملنامه ده او کله چې یو انسان الله دې فنا راکړي عملنامه ورته په ګس لاس د شانه میلو شي په ګس لاس د شانه دا خپل دا ګس لاس په دې خېټه کې نه راباسي او د شا د طرفه به یې راوالي نو دی به یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه یا لیتها كانت القاضیه ما اغنى عني مالیه هلك عني سلطانیه هی دا را سره څه وشو هی افسوس چې ما د خپل عملنامه نه وی لیدلې هی زما هغه دبدبه څه شوه زما هغه نشه څه شوه زما هغه لوی څه شوه هی زه خو ناکامه شوم او زه هلاک شوم الله دې دغې ورځې نه موږ وساتي نو کوم انسان چې د مونځ پابندي کوي الله تبارک وتعالی به ورته عملنامه په ښي لاس باندې ورکوي او څلورم ویمر علی الصراط کالبرق او دی به په پل صراط باندې داسې تیریږي لکه د بجلۍ پړک دا یاد وساتئ د محشر دا میدان چې کم دی په کم میدان کې به چې حساب کتاب کیږي دا به داسې وي لکه یوه جزیره دا به یوه جزیره وي د دې نه به غیر چاپېره ورته وي او په منځ کې به حساب کتاب کیږي د دې نه اخوا یا بیا جنت دی دا محشر میدان دی دی پسې جهنم دی اخوا بیا څه شی دی جنت دی د دې د محشر میدان نه چې زینو په جهنم به اوړي دا پل صراط د جهنم د پاسه دی د جهنم د پاسه دی نو په دې باندې چې تیریږي خلک نو دا به په مختلفو قسمونو سره بعضې به په دې پل صراط باندې داسې تیر شي لکه د بجلۍ د پړک په شانتې د عمل مناسب به تیرېدی بعضې به په داسې تیر شي لکه تیز رفتار اس بعضې مسلمان به په داسې تیر شي لکه عام تک سره چې انسان ځي او بعضې به په داسې تیریږي چې په خړپوسو به روان وي خړپوسو باندې به روان وي او چې کله دې منځ ته شي که نه نو ښکته به ورته وشي ځکه په دې پول خو به تیریږي خامخا جنت ته لاره دغه ده جنت ته لاره دغه ده نو بعضې انسان به داسې چې دې منځ ته شي نو دی به ښکته ورته وشي الله دې موږ د دې نه وساتي نو دغه جهنم دی بیا دغه جهنم دی نو څوک چې د مونځ پابندي کوي حدیث مبارک کې راځي دی به په پل صراط داسې تیریږي لکه د بجلۍ پړک څه معنا دلته خپه کړی و هلته بس دې سترګې غړی خو جنت کې ناست دی پوهېدلی به هم نه چې زه به څنګه لاړم د بجلۍ د پړک په شان به تللی الله دې مونږ ټول د بجلۍ د پړک په شان پې تیر کړي دا بعضې خلک نعوذ بالله احادیث مبارکو کې د دې د اوبو نه نرم او د تورې نه تیره دا صفات ذکر شوي دي که نه بعضې خلک د دې نه مذاق روح کې چاته مذاق روح کو کافر شو څه شو ځکه حدیث پورې خندل دا کفر دی دا اتفاقی مسله ده په دې ګاډو څه شک نشته دا د الله قدرت دی قدرت ته دلته خپه کا بس هلته په جنت کې ناسي په جنت کې به ناسي ته چې په دې باندې مزدي څنګه څوک نو دا د الله په قدرت سره بیا ځي نو څوک چې د مونځ پابندي کوي نو دی به د بجلۍ د پړک په شان تیریږي په پل صراط باندې او پنځم ویدخل الجنة بغیر حساب الله تبارک وتعالی به جنت ته بغیر د حساب او د کتاب نه داخل کی الله دې مونږ ټول جنت ته بغیر او بی حساب او بی کتاب داخل کی
الله حدیث مبارک کې راځي وای د چا سره چې حساب کتاب وشو نو دی هلاک شو. د څه شو؟ هلاک شو. داسې به څوک چې الله ته حساب کتاب ورکړي؟ څوک شته دی؟ داسې به څوک چې د الله تبارک وتعالی ته به حساب ورکړي؟ نه نه نه، داسې څوک نشته دی. نو څوک چې د مونځ پابندي کوي الله تبارک وتعالی به بغیر د حساب او د کتاب نه جنت ته داخل کړي. چې ځه تا د مونځ پابندي کړې ده جنت ته ور داخلېږه. نو څو اکرام شو؟ پنځه. څوک چې د مونځ پابندي کوي الله تبارک وتعالی به څو اکرامه کوي؟ دا پنځه به کوي. کم کم الله به د ژوند نه تنګسیا ختمه کړي. اول انعام نغد په دنیا کې دا دی. دویم دا دی چې الله تبارک وتعالی به د عذاب قبر نه محفوظ وساتي. دریم دا دی چې الله تبارک وتعالی به ورته عمل نامه په خلاص ورکړي. او څلورم دا چې په پل صراط باندې به د بجلی د پړک په شان تیریږي. او پنځم دا چې الله تبارک وتعالی به جنت ته بغیر د حساب او د کتاب نه داخل کړي. الله تبارک وتعالی دې موږ ټول جنت ته بغیر د حساب او د کتاب داخل کړي. الله دې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.